او بیا وفاداری ته ګورئ یو وفاداری ورته یادومه د رمضان کریم او دا حدیث امام حاکم په مستدرک کې او امام احمد ابن حنبل په مسند احمد کې عبدالله ابن عمر نه روایت کړی دا حدیث. تاسو د رمضان کریم وفاداری ته ګورئ نن ورسره زمونږ وفاداری ده مونږ سره څوک نه یي خو مونږ اسکاک نه یې کړی مونږ سره هیڅ څوک هم نه یي خو مونږ خوراک نه یې کړی چې څومره موانع دي موانع منع کوونکي شیان مونږ کله کله ځان لم یو خو مونږ نه یې کړی ځکه زمونږ ایمان دی زمونږ ججمنټ رب کا مونږ ته رب ګوري دا زمونږ یو وفا د رمضان کریم سره چې بفضل الله تعالی انشاءالله مونږ سر ته رسو کوشش بکړو چې په ښه طریقه باندې د عباداتو د اذکارو ډکه رب لا یزال ته وسپارو. څومره وفا ورسره مونږ خو هغې نه زیاته وفا یې تا سره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي امام حاکم په مستدرک کې روایت کړی دی الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روجه میاشت به په ښایسته شکل او صورت کې قیامت په ورځ باندې راشي یو ښایسته جسم به وي میدان محشر کې به وګرځي آغه انسان به د لاس نه راونسي کوم انسان چې په دنیا کې د رمضان کریم په ښایسته طریقه او په احسن طریقه باندې روجې نیولي او بیا به څه وکړه نبی علیہ السلام فرمایي لاس نه به راونسي رب لا یزال په دربار کې به ودرئ دا انسان رمضان کریم به خبرې وکړه رب ته به خبرې وکړه رب ته به څنګه خبرې وکړه رب ته به وفرمایي اے رب نبی علیہ السلام فرمایي اے زما ربا منعته الطعام والشهوات بالنهار. رمضان کریم ورته وی رب دا انسان ما د خوراک نه د سکاک نه د شهواتو پوره کېدو نه په ورځ کې منع کړو ما احترام یې کړو فشفعنی فیه رب نن د دغه انسان ستا په در کې شفاعت کړم وی بخا گناهونه معاف کړه جنت ته داخل کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فیشفعان دلته ته یو خبره کوم هغه نکتار ته بیانوم شفاعت به ډېر خلک کا خو هیچا ته دا پته نشته چې رب ته به قبول وي که نه رب به قبول که که نه. خدا یاد لره چې مهر نبوت د شفاعت د قبلېدو په کومو دو اعمالو باندې لګېدلی دی په هغې دو اعمالو کې یو قرآن دی یو روژه ده. نبی علیہ السلام څه فرمایلی شفاعت بم کا رب ته به سړی لاس نه اونسي منعته الطعام والشهوات طعام نه ما منع کړو خوراک نه ما منع کړو شهواتو نه ما منع کړو فشفعنی فیه رب زی سفارش کړم په باره د دغه انسان کې نبی علیہ السلام فرمایي شفاعت بم کا بیا یې مهر لګولی دی فیشفعانی. نبی علیہ السلام فرمائی چې شفاعت اوکا رب لا یزال په دربار کې د رمضان کریم شفاعت قبولم دی رب قبول کا لاس نه به انسان اونسي انسان به جنت ته داخل کا. لکه د دې خبرې زموږ سره ګارنټي ده چې رمضان کریم چې شفاعت کا دا شفاعت مشفع دی قبول کړی شوی دی په دې کې څه خبره نشته او قرآن براشي قرآن به ورته فرمایي مونږ تاسو تلاوت کړو منعته النوم خدای پاکه په تراویحو کې به ودرېده ما خوب نه منع کړو خوب نه فشفعنی فیه خدای پاکه زه ورته شفاعت کړم رب لا یزال محبوب فرمایي فیشفعان د قرآن کریم شفاعت بم قبول شي انسان بلاس نه اونشي گناهونه برابر تماف کټول او انسان به قرآن کریم د الله په شفاعت او په اذن باندې جنت ته داخل کړي.